باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده دا منشیات چې دا د معاشرې یو ناسور دی چې بدني مالی هر څه چې د هغې تباهي ده او زموږ افسران خاص کر زموږ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عرفان اللہ خان، ایس پی انویسٹیگیشن وزیر خان د هغې هم دا چې لکه برپور دغه دی چې د دې خلاف یو جهاد چې هغې شروع کړی دی چې په هغې کې ورسره موږ چې د ټیم په شکل باندې چې برپور کار کوو. د هغې لیسټونه ټول ایستي دي او په ټول ډسټرکټ کې چې لکه بلکې زموږ د ډي آی جي صاحب مردان چې د هغې په ټول ریجن کې چې د هغې د حکم مطابق چې لکه په هر ډسټرکټ کې چې لکه کار شروع دی او کمپین شروع دی. په هغې کې چې لکه هر یو سړی په خپل خپل دغه باندې کوشش کوي. هم دغه سلسلې د دغه کړی چې زموږ ایس ایچ او صاحب نشاته کاشف خان ته اطلاع وه چې دغه شان چې چرس په راځي ګرده په ګاډي کې او هغه به چې لکه راسپګل کېږي او دا به چې لکه یا په دې علاقو کې یا پنجاب ته چته نه چته به ځي او د انساني چې لکه د بدني تباهي یا مالي تباهي به پې کېږي. هغې کې دي ناکهبندي وکړه او ناکهبندۍ دوران کې چې لکه موټر کار کې چې دا کسان نیولي دي ورڅخه یې چې دا چرس برآمد کړي دي تاسو تقریبا 3.5 کیلو سره پاسه دي اعلی کوالټي چې د لاکونو روپۍ هغې قیمت دی. خو که یو سړی وایي چې لکه دا زما لومبی ځل دی نو دا مسلمان چې دا اوس شپږو میاشتو وشوي چې د اټک خورد جیل نه راوتی دی. دی وایي چې موږ په 10,000 روپۍ باندې پیره کوو نو آیا دا رزق په دې کې دی؟ دا رزق دی الله ګوارې که چېرې څوک د لوږې مړي چې تاسو د صحابهو د پیغمبران صلی الله علیه وسلم د هغې چې هغه وخت رایات کوي نو هغې به په د لوږې د لاسه په ګېډه پورې چې ګټې تړلې چا ګټه تړلې ده څوک ډهر پاتې شوی دی. الله ګوارې که چې د رزق دومره بې سیاره شوی دی چې د حد نه ورته څوک چېرته چې نهر د الله په فضل نه دی ودک شوی خو چې کومه لار د اختیار کړه الله به یې دله په هغې درکوي. که خواري مزدوري وکړي 10 شلي خو ګېډه ډکول دي یو روټۍ وچې سره پیاز سره خوړی شي قسم دی چې لکه عزت به دې مې ژوند به دې ښه تېرېږي. څوک ستا په ګېډه کې دا نه ویني چې تا پکې سا چولي دي تا شرم هم نه دی به اوس پیسې هم لګي که ده په 10,000 په 20,000 پیره کوله دی وي چې دا کرایدار دی یا دا پیره رسوي هغه مالک له نو په دې کې ډېرې خبرې رالې. پیرې به کېدي شي 2 3 4 5 پیرې به یې کړي خو د هغې په څومره به پې لګي بچي دغه شان پاتې شو تور سره به یې ګرځي چېرته به وکیل نیسي رشته دار به یې ګرځي په منډه په تړله به جیل کې به یې پیسې لګي. آیا کېدي چې د پیره وړه هغې به دې پیسې ولګوي؟ سوال نه پیدا کېږي. ایو دې سره ټیکه کړی چې بهی مال او پیره راسې دومره پیسې به درکړو که ونیوي شي سمې به خپلې نو خدای و غرق چې غرق شي چې را تاسو په کومه کنده سره یا تاسو لا دام چې سبق د دې نه هم زده کوئ چې ونیولې شوی او بیا هم دا حرکات کوئ ناسې تاسو به څه میسیج ورکوئ. نو مهرباني وکړئ ټولو ته دا میسیج ورکوو چې بهی کم دا لعنت دا کار څوک کوي د دې خلاف چې جهاد وکړئ. سار ماته یو کس اوس د وایس میسیج را لېږلی چې زموږ د دې پښتنو به څه کېږي چې کوم ځای پښتانه بدنامي چې کوم دی پښتانه دا غلط کارونه په اجرت به مړی کوي منشیات به کوي او دا یاد ساته که تا یو خبره په راز وساتله یو سړی د آیسو کار کوي د چرسو کار کوي د پوډرو کار کوي او ته وایي چېره بس خو زما پیسه نو یقین وساته چې دا اور به ستا کور ته به رارسي. زه دا یو خبره کوم هغه ورور ته ما دا وایي چې د دې به څه کېږي نو مې د دې به دا کېږي چې څوک د که د هغه آیسو سمګلر دی او که د چرس ور که پوډر دی خو زما ستا د علاقې خلک دی سوشل بایکاټ ورسره وکړه هغه ته په علاقه کې یا په معاشره کې ورته ته کرکجن شه چېرې ته دا ښه کار نه کوي چې هغه ته دا مخصوص شي چې بهی ما نه یو سړی مخالي په معاشره کې خدای شته کاله غلط کار وکړي. زموږ د علاقې معزز دي چې څوک دا کار کوي
په غټه سطح سمګلینګ کوي، پیسه ورسره ډېره ده چې نن سبا پیسه ورسره ډېره بد دا علاقي معزز دی، دا معاشري معزز دی. نو مهرباني دا وکړئ دغه خلکو سره چې بایکاټ وکړئ، دغه خلکو چې د دې خلاف جدوجہد بچو ته لور ورسوي، انسانیت ته چې لکه ور ورته کړی دی. چېرته به چې دا د چا بچې استعمالوي، د چا ورور به استعمالوي، د چا خویندې میندې پکې چې لکه په دې نشو کې په دې کې ککړې شوې. نو دا مهرباني وکړه چې موږ سره چې باقاعده هر ځای کې چې پولیس والۍ چېرته هم د پاکستان یا د صوبې په کوم ګوټ ګوټ کې، د ضلعې په کوم ګوټ ګوټ کې چېرته هم داسې ناسوري موږ سره شیر کوي، موږ به د هغې خلاف کاروایي کوو. ځکه چې لکه دا زموږ د ټولو بچو د انسانیت بچو سره چې ژوند سره لبې کوي. نو دغه یو کس دی، یو کس د ټولو سره چې لکه لبه کوي، د هغې خلاف چې موږ ټول لاپاسو جهاد وکړو، انشاءالله دا به موږ چې بند سلاسل هم کوو، د هغه خلاف به قانوني تقاضیم برابرو او معاشره به هم د دې ناسور نه چې دا پاکو. ځکه چې نن سبا یقین وساته چې کوم دا کومه نشه په کومه تیزۍ سره روانه ده، آیس شو چې داسې چې سړي د خوب نه ورځي، سړي نه لیونۍ راکړي، یا پلار نه پېژني یا ورور نه پېژني. نو مسلمانه دا چې څوک روړي، دا څوک کار دا کوي، تاسو ته ښه پته ده. ټیک ده، ما ته به علم نی، او څوک چې په دې کې ککړېږي الله دې هغه ونه بخي. خو ته کم از کم د ایمان الله دې تقاضا چې ته اس ایم ایس وکړه، چې ته خبره وکړه، چې ته راورسوه افسرانو ته راورسوه چې بھائی دا سړی دی او دا کار کوي. هغه که هر جرم کوي، که سود کوي، که هغه جواري ده او که هغه منشیات دي، خو کم از کم پولیس سره دا پولیس ستاسو وروڼه دي، باقاعده به چې ستاسو راز په راز ساتو. خو دومره وکړئ چې موږ سره راپاسئ، په دې کې چې مدد وکړئ چې موږ د دې خلاف چې کرک ډاون وکړو. ریحان مې نوم دی جي، د بونډۍ یم، فلو پینډۍ ته 400 پیرام کولی جي پولیس مې یم. مزید زم د پېښوره بس کارخانو نه چرس راچوي او دغه ته موړل پینډۍ ته د ګاډي ډریور یم. د هغې نه علاوه چې زموږ په 4 اګست باندې زموږ د پولیس شهدا چې څومره زموږ په دې صوبه کې په دې ملک کې چې څومره قربانۍ پولیس ورکړي دي د عوامو لپاره، ستاسو نه پټې نه دي. نو هغې حوالې سره به چې لکه هغې لپاره د مغفرت دواګانې، د درجات بلند لپاره دواګانې ټولو مولیانو صاحبان، عالمانو صاحبانو ته دا خواست کوو چې د هغې لپاره دواګانې مو، د هغې د رشته دارانو لپاره دواګانې چې هغې له الله تعالی صبر جمیل ورکړي او الله تعالی دې په کورونو کې برکت واچوي. ځکه چې دا ډېر ګران کار دی. دا خدا نه چې یو سړی شهید شو، شهید خو شو، خو تاسو په خپلو بچو ته سوچ وکړئ چې یو بچی یا یو کس ته کور کې د هغه بچي سترګې لار ته چې زما پلار به راځي او هغه چې شهید شي، نو دغه بچو باندې چې چته چته زموږ د شهداو بچي دي، هغې باندې د شفقت په نظر د هغې په سر باندې لاس کېښودل. الله فضل دی، موږ ورله ځان رسو، افسران ورله ځان رسي، هغې سره زموږ رابطې او تاسو ته هم دا خواست کوو چې هغې ته چې د شفقت په نظر چې هغې دا ووایي او زموږ پلار قرباني کړې ده، دا خلک موږ سره د هغې د وجې مینه کوي. موږ به د هغې لپاره انشاءالله په 3 اګست باندې زموږ پولیس جوانان په هغه قربانۍ په سلسله کې، دغه شهداو د سلسله کې موږ باقاعده چې لکه وینه هم ورکوو، هغې کې موږ چارنګه قرباني اوس به هم چې مخناړو. ځکه چې پرون زموږ ډي پي او صاحب یو خبره کوله چې زه د پنجاب نه راغلی وم او 2 سپان په ناکهبندۍ ولاړو، د قاضي حسین احمد په د جنازې په سلسله کې راغلی وو او هغې صرف دوه ما چې تاسو په 2 سپان څه وکئ، هغې وایي چې موږ دوه کولی شو، که څوک راځي خودکش یا خو بد راځي نو موږ به هغې کابو کړو، نو دا نور خلک به بچ چې موږ به قرباني. نو دومره پورې چې لکه جذبه د دې پولیس ته دا قسمې دا په موږ تېر دي چې کوم ځای پولیس والا چې دا تاسو ته چې ډېر په کم نظر ورته ګورئ، یقین وساته همدغه پولیس والا ملګری دی چې په فرنټ لاین جنګېږي او دا چې خودکش لا غاړه په غاړه ورځي، غاړه په غاړه ورځي او تاسو پټه نه ده، تاسو مخامخ خبرې او د عوامو جان بچ کړی دی، د دې خلکو چې لکه غزانونه بچ کړي دي، مالونه بچ کړي دي. نو موږ دا دواګانو په دې کې موږ سره شرکت هم کوئ. بل هغې سره دا یو بله خبره چې لوی اختر را روان دی، نن سبا خلک څاروي څوک اخلي څوک خرڅوي، نو سروبازو نه ځان وساتئ. هسې نه چې درته وایي چې پیسې دله شمارم، نو دا ګورې د بد دي زامن دي، پیسې به شماري چې بیا وروستو ګورې پکې به کمې پیسې نه چې بیا وروستو سره ټکئ مه پیسې چاله شماري له ورکوه، مه چې کلکه غوټه ورکوه چې دا پیسې ضایع نه شي. بل چاته پیسې مه چې چېرته ځئ پیسې ګډې وډېږدئ، په یو ځای باندې پیسې مه ږدئ، که چېرته پنجاب ته ځئ څاروي راولئ، نو لږ وټې مهرباني وکړئ ځان ویښ ساتئ. کم سړی چې یېرېږي دی به ماتې نه خوري، کم سړی چې نه یېرېږي اکثر د یوې څه نشته ماتې وخوري. نو دا زموږ لږې پیسې
نو چې دا زموږ نه ضایع شي یا د قربانۍ پیسې د مونږ څوک وایي یا د غلا څاروي چې ته وانه لای دا یو څو خبرې مې تاسو سره کولې چې په دې لوکوټي وي خو ځای